बाइस के ये चमन तुम्हारा है। चलता ही गया, चलता ही गया, मैं अपने नगरी के कूचे में चलता ही गया, चलता ही गया। अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला पेशावर जनाब नौमान शाह भाई जो खुसूसी तौर पर कराची से तशरीफ लाया हुआ है, इतने बड़े बड़े स्कॉलर सलीम वफाकी भाई, फजल करीम साहब और डॉक्टर साहिबान, ख़वातीन व हज़रात, तलबा व तालिबात, यकीन कीजिए आज के इस प्रोग्राम पर आप बच्चों की किस्मत पे रश करता है। Extreme pleasure and honor for me to appear before such a dignified crowd in order to expound my verdicts in the real sense of words, in the very right perspective of the topic. Corruption is the root cause of all evils, Mr. President, sir, which bears paramount consideration. Dear audience, the core difference between man and other species is nothing but intellect and intellectual comprehension. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के ये चमन तुम्हारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेम जी इरफान दुरानी तासो गोरे जी पियामी खैबर गुलून खार पे खबर की मौजूद यू अलखिज़मत कागा मुंगा ब्लड शक्ल की गुरु, कागा मुंगा गोश पर शक्ल की गुरु, आगा सैलाब जपल शक्ल की गुरु, और आया आगा एजुकेशन पर शक्ल की गुरु खालिद वकास साहब, सूबाई प्रेसिडेंट खैबर पुख्तनख्वा अलखिज़मत फाउंडेशन उन सरा वलाड़ी दी सरा खबर अतरी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर साहब नन माशाल्लाह ढेर खिस्ता इवेंट शो द अलखिज़मत द हवाले सरा मुंग मिनवालो द सवेल वाली दी इवेंट वाले सरा دا ډېر بهترین پروګرام شو زموږ د الخدمت فاونډیشن ټول خیبر پښتونخوا څومره سکولونه دي د هغې سکولونو ټیلنټډ ماشومان هغې مسکې مقابلې وې ډېر اخسار راسې هغې کې د نعتخوانۍ مقابلې وې، تقریر وې، د تلاوت وې، د بیتبازۍ وې، نور هم بلا ډېر د شوبو کې او دا کریم دی زموږ د سکولونو کریم دی د ماشومان د چترال نه واله تر هغه لنډۍ کوتله پورې او هغه د لیخانه پورې څومره زموږ آغوشونه دي، یتیمخانې دي او سکولونه دي د هغې ماشومان او دا ډېر یو پر امید یې مونږ ته راکړو چې واقعي زموږ د دې ادارو د ماشومان که توجه ورته میلاو شي نو هغه ډېر لوی چې دی قیمتي اساسي ثابتېدی چې د دې وطن دپاره او د دې خپل قوم او قبیلې دپاره او د علاقې دپاره انشاءالله مونږ خو جی بالکل یقین نه کولو چې الخدمت فاونډیشن ماشاءالله نن یو داسې اقدام روچت کو او مونږ نن په خپلو لیدو زموږ د چینل د وساده د زه خپل مینوالو تم خول غواړم چې الخدمت فاونډیشن چې کم آغوش کې کار کړی دی یا فلډ راغلی دی هغې کې کار کړی نن چې ایجوکیشن کې ما وکته یقینو کوي بالکل تاسو ته زما خراج تحسین دی سلام پیش کوم دا تاسو دا ماته وایي چې نورو سکولونو ادارو تم په کار دي چې داسې ایونټ کېږي بالکل دا خو سرکاري دپاره هم او نور دپاره هم چې ګوره بلکې پرایویټ سیکټر دپاره خصوصا دا خبره کوم چې بدقسمتۍ نه دا د پیسو سورس اف انکم دی نه ګرځي خدای بوله دا پیسې هسې هم د ادارو کې د غذایره خو دومره سټوډنټ چې ورته سبق وایي اصل خبره یې د هغې تعلیم سره تربیت دی باندې توجه ورکړي او دا ماشومان د موږ سره د قوم عمل د سکولونو سره امانتونه دي او د دې امانت چې د دې پوره خیال د دې ساتل او دا خو د عمر هغه څه چې دي کې که توجه ورکړی شي نو دی به په دنیا کې د پاکستان نوم روښانه کړي د خپل سکول نوم روښانه کړي د خپل علاقې او د خپل مور پلار نوم به روښانه کړي نو ټیلنټ خو دی ماشومانو کې بې انتها دی خو جست دا چې توجه ورته نه میلاویږي سهولت ورته نشته دی نو دا ټول خبرې چې ورته میلاو شي انشاءالله د چا نه کم نه دي زموږ د دې ملک سرمایه‌دارو لسم میسج دی او بیا هغې نه پس یوت ته هر هغه کس چې هغه سرمایه کول غواړي د ماشومانو په تعلیم کې انویسټمنټ وکړي په خپله ذمه دې واخلي 15 ماشومان 10 ماشومان چې د دوی ښه سبق د ده په ذمه شي د هغې ټیلنټ پروموټ کول هغه یې اپریشیټ کول دا د هرې کارخانې نه ښه انویسټمنټ دی د هر چا نه ښه لوی انویسټمنټ دی او یوت دپاره دا وایم
چې هغه د سره د ټیلنټ یا ټیلنټ ورسره نه وي خو دا ټیلنټ اړخ ته دې خپله توجه کړي، نشو اړخ ته او هغه غیر ضروري کارونه چې هغه د هغه ژوند تباه کوي او د مور پلار ته نه تمې دي، د خلکو ته نه تمې دي. نو تمه دا نه چې د نشي اړخ ته لاړ شي، دا تمه دا نه چې د فضول خپل وخت ضایع کړي. دا د سکول دا ایج تر میټریک او بیا انټرمیډیټ د کالج دا وخت د عمر د حصہ دا ښه تعلیم او ښه تربیت او خپل دا شوق ساتل چې زه د مخکې شمه، د مور پلار په کار دی راشم، د وطن په کار دی راشم، د امت په کار دی راشم. ډیره مننه جی پیا مې خیبر لوک ورکولو مینوالو څنګه الخدمت فاونډیشن چې نن کوم پروګرام کړی تاسو لیدی شي فوټو سیشن هم شروع دي دغلطه او چې کم 22 سکولونه لکه 22 ازلاب وته ویما چې دیو حصہ غسته د الخدمت فاونډیشن چې کم سټوډنټس دي دلته پکې انعامات تقسیم شوي دي، فرست سیکنډ تھرډ هم شوي دي او دا یو ډیره غټه اونر خبره ده زمونږ ملک د پاره او بیا خاص کر زمونږ کې پی کې صوبې د پاره. خدمت فاونډیشن آیا سیلاب ځپلو کې وي، آیا فلسطین وګوري جی فلسطین کې الخدمت فاونډیشن اهلکار رضاکار رسیدلی دي او بیا چې ایجوکیشن وګورو ماشاءالله نو الخدمت فاونډیشن چې کم دلته ماشاءالله نن یو ایونت مونږ راغلیو او دلته جدون صاحب هم مونږ سره ولاړ دي سره هم خبرې کوو د دې ایونت حوالې سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءالله جی الخدمت بالکل داسې دی چې پار ځای باندې وړاندې دی نن دا پروګرام د ایجوکیشن کیم دی وړاندې دي سویل غواړي د مومنوالو. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو وویلې چې الخدمت فاونډیشن د ډیزاستر په موقع باندې او د خدمت خلک په موقع باندې پیش وي، کاغه په ملک کې وي او که بیرون ملک وي، د الخدمت رضاکار چې د خدمت خلک د لپاره وخت چمتو وي. دا نن چې موږ په کوم تقریب کې موجود یو نو دا د الخدمت فاونډیشن خیبر پختونخوا هغه سکولونه چې په صوبه کې 22 سکولونه دي په ټوله صوبه کې، په دغه سکولونو کې زموږ سره 2600 نه زیات ماشومان دي چې زیر تعلیم دي. نو د دې ماشومانو سالانه تقریب دی نه او د دې چې د نو په سکولونو کې د ادبي تقریبات شیو چې په دې کې د انګلیش او د اردو تقریرونه او د مضمونونو مقابله، د غرنګ د پینټینګ مقابله، د حسن قرات او د نعتخوانۍ مقابله او د بیت بازۍ مقابله به دي چې په سکولونو کې کم ماشومان فرست سیکنډ تھرډ پوزیشن راغلي. هغه د پارنن په پیښور کې فائنل راوند او دا مسلم ایجوکیشن کیمپس دلته د رضاک روډ باندې چې کم دی دلته مونږ ولاړ یو نو دلته د ټولو صوبې د ماشومان راغلي دي او د دې په منځ کې چې دی نو دا فائنل راوند دی او د دې فائنل راوند چې کم جیوري ونه هغه کې د پیښور پونتون پروفیسورانو او د